نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد صدق الله العظيم سورة مؤمن سلیدشتم پارا اتدیرشتم نمبر آیت تھی پمکی رکو کی در رجل مؤمن واقعہ بیان شو پدی رکو کی ہم در رجل مؤمن واقعہ بیانے گی دا فرعون دا خاندان چکم سڑی ایمان روڑیو او پٹی ساتلیو آغا سڑی خپل قوم تا دا ہدایت لار بیانی او دیتا دا دین اسلام دا روڑلو دعوت ورکی چیزتا ستویم دا دنیا دا جندہ دا معمولی دا پیدی جندی دا اسیدو بہترین زی آخرت دی او پاخرت کی چیچا سمر عمل کڑی داغی مطابق بدلب ملاوی چادنے کے عمل کڑی نارینا یا زنانا دتبا اللہ پاک بھی حساب بھی کتابہ پا جنت کی نعمتنا اور رزق پر کی یہ قوم تیوی تاسو زنجات ترا بلم او تاسو مال دعوت را کوئی دا فرعون دا ملگرتیا دا جہنم تاسو دا اللہ پاک وحدانیت ترا بلم او تاسو ما شرک او کفر ترا بلم او تاسو چې کوم سیز تما بلې د کوم سیز ماته دعوت را کوي د دې لپاره هیڅ قسم دعوت مناسب نه دی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې چې هغه دعوت جهنم او کفر ته دی او زمونږ استاد ټول واپسی الله پاک تدا نو په آخرت کې چې کله کافران جهنم تزید د دوی لپاره با سزاګان او د جهنم اورونه زجتاس تکم دا اللہ دا یوالی خبرکم دا بس تاسو ذہن کی راشی تاسو بپیشی زمان دا فیصلی یا زمان دا دعوت بحقانیت فی الحال تاسو زمان خبر نمانی لیکن دا دی قدر بحل پیداشی چکل دا حساب کتاب ورز و قیامت قائم شی اللہ جل شانہو دا دی فرعونیانو دا تکلیف نا دی سڑی تا نجات ورک یہ مومن تا نجات ملو شو مقابل چی فرعونیانو سرد اخبر لشکر فرعون اللہ پاک ابو کی ڈک او حلاک شو ابو کی دڑبیدون بعد یو عذاب پدبان قائم شو چاگی تویدشی عذاب دا قبر او عذاب دا برزخ دی بسہر ماقام دا جہنم پا اورونو باندی دا قبر پا دی عذاب کی پیش کولی شی او کلچ بیا قیامت راشی نو پا قیامت کی با اللہ پاک حکم اکی چی دی دا جہنم عذاب تداخل یو دا مرن بعد عذاب شو او دویم دا قیامت پورز دا حساب کتاب نباد عذاب شو دا مرگ بعد متصل چکم عذاب جاگیتا دا قبر عذاب ویلش او کم چی دا حساب کتاب نباد عذاب دی اگیتا دا قیامت او دا جہنم دا قیامت دا ورز عذاب ویلش دا دوار جدا جدا دی یو دا مرگ بعد عذاب شروشی دا قیامت دا سہرہ پوری او دیم عذاب دا سحر دا قیامت نا بشوروشی نختمی دن کے جن پورے دا جدا جدا عذابون دی پدے دے کہ اللہ جل شانہو دا قبر عذاب ذکر کی پسوء العذاب سرا او دا جہنم عذاب ذکر کی اشد العذاب سرا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا آیتی کریمہ دا سنہ والجماعہ دا پر یو بنیادی دلیل دی چی دا قبر عذاب حق دی
شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ پدیزے کی بہترین وضاحت کړي چې فرعونیانو په دنیا کې کوم جرم کړي هم دغه فرعونیانو ته د مرګ نه بعد عذاب شروع شي د مرګ نه بعد چې کوم متصل عذاب یا د قبر غم دیتا او په قیامت کې چې د حساب کتاب نه بعد کوم عذاب د جهنم دی هغه هم دیتا چې چا کفر کړی دی د فرعون چې کوم ملګری په دنیا کې چې کوم ملګری او مغی تبع عذاب ملاوي په کفر کول کې کافر روح او بدن دواړه شامل کافر چې دنیا کې کفر کې روح او بدن دواړه لګي کفر کې لکه ژوندې کافر روح هم پکې وي ژوندې بدن هم د دې دواړو ته د قبر عذاب هم دي او هم دې دواړو ته به د قیامت عذاب هم دي دا د اهل سنت والجماعه عقیده ده د سلور مذهب مسلمانان عقیده خلاف ثابت دي معتزله ولرا او د نن سبا دور چې کوم معتزله پنځپریان دي او وی کفر په دنیا کې د دواړو کړي خو په قبر کې عذاب به صرف روح ته ملاويږي بدن ته به نه ملاوي او په قیامت کې به روح او بدن دواړو ته نو مونږ دا خو تاسو د الله د پاره ظلم ثابت وي په دنیا کې دوه کسانو جرم کړی دی یو روح دی او بل بدن دی او په قبر کې تا پکې یو باچا کو یو له سزا ورکړي دا زیاتی کفر کړی دی روح او بدن دواړو او په قبر کې ته تکلیف ورکې صرف روح ته نو دا بدن دی پکې ولې باچا مجرم دی او پری خو دو یو له سزا ورکې او یو مجرم پری خودل او بل له سزا ورکول دا الله د پاره تاسو ظلم ثابت کو او الله د پاره ظلم ثابت ول دا شرعا حرام او ناروا دي نو معلومه دا شوا چې په دنیا کې چې چا کفر کړی دی روح او بدن دواړو هم دي ته په قبر کې عذاب ملاويږي روح او بدن دواړو ته او حساب کتاب هم دي دواړو سره کېږي نو د جهنم عذاب هم دي دواړو ته ملاويږي نو د اهل سنت والجماعه عقیده دا د عدل ده او د پنځپیرانو عقیده د الله پاک د پاره د ظلم ده حالانکه الله پاک صفت دی عدل او الله فرمای وما انا بظلام للعبید پچا ظلم نکو دا ظلم دی کړه چې یو پکې باچا کې مجرمانو قوم کې یو لږه سزا ورکې دا د پنځپیرانو د معتزله عقیده ده اهل سنت والجماعه عقیده ده دنیا کې چې چا کفر اختیار کړی دی په قبر کې به دواړو ته سزا او په آخرت کې دواړو ته سزا کہ چا ایمان نوڑی دی پا قبر کی دواړو ته خوشحالی پا آخرت کی دواړو ته خوشحالی روح او بدن دواړو پا دیده کی دا پنځپیریانو سر هیڅ قسم دلیل نشتا سوا دا دی دا شیطانی وسوسو عقلی دا گسلون اگه دا وی فرعونی چی مرچو نو دی خو قبر کی چا خاق نکنو بدن تی عذاب چرتا شو نو منگوی قال دا قبر تعریف ندرزی قبر ویلی شي هغه ځای ته چې د مرګ نه بعد انسان کوم ځای پروت دی دا قبر نو فرعون یې چرته پرېوت اسمان ته خو نه کتل خو چې مړ شو نو اوبو کې ډوب شو کنه او دغه بدن دی اوبو ته لاړ د اوبو کې د پاره قبر شو او بیا دوی وایي که چېرې دا په دې اوبو کې الله سزا ورکوي نو د اوبو خو یقې دي نو موږ وایي د قبر عذاب دا په عقل باندې نه دی دا د الله په قانون باندې الله وایي سزا زه ورکوم اوس په اور کې چاله سزا الله جل شانه ورکول وغواړي اور ورته ګرم او اور کې انسان الله پاک بچ کول وغواړي نو اور بوي لیکن ګرم بني لکه ابراهيم عليه السلام نو دا نه جز وبيخي دي ته چې قبر کې فرعون ته عذاب څنګه ملاوي دا ستا عقل وي څنګه ملاويږي او قران وي تاسو ملاويږي چې سهار او ماقام به ملاوي نو اوس موږ ستومن او کدا قرآن امن قرآن وی سزا ورکوم الله فرمایي
او پنځپيري وایي چې موږ ته نه ښکاري زموږ عقل یې نه مني نو موږ وایي دا دین په عقل نه دا دین په نقل نو دا د اهل سنت والجماعه عقیده بیا چې کله کافران جهنم ته لاړ شي نو دا مشران او کشران به په جګړه شي دا کشران به وته چې تاسو د وجه موږ دی جهنم ته رالو تاسو را باندې منې ټران وای حکومت مرا باندې کول او غلط کارونه مرا باندې کول ایوته نه په شریک ټول لاغلو سجرم تاسو د سزمنګ تاسو موږ ته امتیازي حیثیت نشته چې تاسو ته عذاب نه ملاويږي موږ ته ملاويږي دی وخت کې به دا جهنميان دي فرشتو ته درخواست وکړي چې دا الله نه لږ سوال وکړي چې د جهنم د عذاب ورته لږ آسان کیږي چې دې تکلیف نه اخلاص شو فرشتي به وته تاسو ته دنیا کې د الله پیغمبران راغلو دی به اول راغلو پیغمبران راغلو د الله دین یا موږ ته بیان کړو نو تاسو ته باغی ویلو کنه چې ایمان وروړي لیکن تاسو انکار کړو نو تاسو د پار اوس بل आवाज او بل فریاد نشتا سوا د دین چې تاسو اوس هلاکت او جهنم کې پراته نستاس د پاره د عذاب سپکوالی نشتا الله دې موږ تاسو د جهنم د عذاب نو ساتي نو فرمایي وقال الذي آمن او ويها کس ایمان وروړو یا قوم ای زما قوم اتبعون زما تابعداریو کوي اهدیکم سبیل الرشاد دخیم تاسو الله رد هدایت فرعون د خاندان چې کوم سړی مسلمان هغه یا قوم زما قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع یقینا دا جند دنیا دا معمولی پیدا دا و ان الاخرت هی دار القرار او یقینا اخرت دا کور دا قرار او دو سیدو دی من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها چا عمل کو د گناہ د توبت نه ملاوي کی مگر برابر د گناہ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى او چا عمل کو د نیکه د نارینو یا د زنانو نا و مؤمنانو حال دا دې چې عقیده برابر وا فاولئک يدخلون الجنه فستا کسان په داخلي کی جنت تا يرزقون فيها بغیر حساب دي تبرزق ملاویږي په جنت کې به حساب ويا قوم قوم زما مال ادعوكم الى النجات سشوی مال رزتا سرا بلم نجات تا جنت ایمان تا وتدعونني الى النار تاسو مارا بلی جهنم تا د فرعون ملک ارتیاتا تدعونني لاكفر بالله تاسو مال دعوت را کوي چې کفر وکم په الله باندې او شرک به مال سری به علم او ز شریکان جوړ کوم د الله سره سچ داغي ما تس علم نشتا وانا ادعوكم الى العزيز الغفار او زرا بلم تاسو غزات چې غالب او بخون کې ذات چې الله دې لا جرم یقینی خبر انما تدعونني الیه یقینا خبر داد بلند تاسو مارا بلی داسی سیستا لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره چې نشته د عقیده پارس دعوت په دنیا او په آخرت کې یعنی د دې کفر د پاره هیڅ قسم مناسب نه دي دعوت چې تاسو ماغي ترا بلې وان مردنا الى الله او یقینا واپسی زمون د ټول الله تدا وان المسرفين واصحاب النار او یقینا زیاتی کوونکې مشرکان دی به جهنم یان وي فستذكرون ما اقول لكم زرد چې تاسو بیان کړي هغه چې زدر تکم وینا کوم او فوض امر الى الله او زسپار فلکان الله تا ان الله بصير بالعباد یقینا الله پاخلدن کې په خپل بندگانو فوقاه الله سیئات ما مکروا پس الله پاک بچ کدا مسلمان بندا د بد تدبیرونو د خلکو وحاق بآل فرعون سوء العذاب او چابیر شو په فرعونانو باندې بد عذاب د غرقېدو داغې نه بعد متصل د قبر عذاب النار يعرضون عليها اور چې دی په پیش کول شي پاغه باندې غدو وعشيه ساعت او ماقام ويا قوم ويوم تقوم الساعه او باغور شقا قائم شي قیامت ادخل الله بحكم اوكي آل فرعون فرعونيان تا اجد ادخل الله بحكم کی تاسو داخل کی آل فرعون فرعونيان اشد العذاب بدترین عذاب د جهنم تا یو د قبر عذاب شو او یو د جهنم شو دا بیل وإذ يتحاجون في النار او یادا وقت دا خلق بجګړ کې په جهنم کې دا کافران ويقول الضعفاء پس وی بدا کشران کافران
للذین استكبروا مشرانو کافرانو بارکی انا كنا لکم تبعا یقینا من استاسو تابعدارو په دنیا کې فهل انتم مغنون آیتا سمغن لری کول شی عنا زمنا نصیبا من النار سیسد جهنم یعنی سپیدا را کول شی په دنیا کې هم استاسو مشرانو منلی اوس کو جهنم کې یو نو موږ تلک د عذاب نه بچکول شي قال الذين استكبروا ويبا کسان چې مشران سرداران د کافرانو دي انا كل فيها يقينا من طول پدې کې سمون سے جدا خونه چې تاسو اخلاص منګم در سر پدې جهنم کې اوځي ان الله قد حكم بين العباد بشک الله پاک فیصله کړی د پما بین د خپل بندگانو کې وقال الذين في النار او وی باغ خلق چې په جهنم کې جهنميان لخزنه جهنم هغه خادمانو دارو غانو د جهنم ته وی ادعوا ربكم تاسو سوالو کې د خپل ربنا يخفف عنا يوما من العذاب چې سپکی زمنګ نه یو ورځ د عذاب فرشتو ته وی د الله نه لک سوالو کې چې د عذاب نه خلاص شو قالوا دا فرشتي بوته وی اولم تکو تاتيكم رسلكم بالبينات آیت تاسو نور اغلی پیغمبران تاسو بالبينات فواضح دلائل قالوا بلا دی وی چې بلا ولن راغلو قالوا وی بدا فرشتي فدعوا فاستاس आवाजو کې دعا وکي وما دعاء چغي وهي وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نبي چغي او فریادونو دعاګان د کافرانو مگر په تباہ او هلاکت کې فرشتي به درخواست قبول نه کی دوی ته ځان خپل چغي وهي دی بچغي وهي خود جهنم د عذاب نو پچغ باندې اخلاص نشي الله جل شانه دې موږ تاسو د جهنم د سختو نه اوساتي او موږ تاسو ته الله پاک جنت راکړي واحد او الحمد لله رب العالمين